څنګه تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک میاشت دا شروع کیږي او تقریبا هغې داسې 12 14 14 ورځې دا پاتې دي ورته د هغې نه مخکې ډېره زیاته بهترینه زبردسته وظیفه چې رمضان المبارک پورې دا وظیفه موږ وکړو انشاءالله العزیز رمضان کې به الله پاک موږ ته بخښنه لازما کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ تاسو ټول د خپلې بندګۍ محتاج ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته اعلی وظیفه ده ځکه چې بعضې کسان داسې وي چې په هغوی باندې رمضان دا تیر شي الله پاک دې خلکو ته بخښنه ونه کړي. زموږ دا کوشش دی داسې وظایف موږ راوړو چې د رمضان نه مخکې سړی دا وظیفې وکړي انشاءالله العزیز رمضان کې به الله پاک ته بخښنه د انسان ته کوي. نو یاد ساتئ چې زموږ خپلې بعضې خطاګانې داسې وي بعضې ګناهونه زموږ داسې وي چې انسان ته د هغې عادت دا اساس شوی وي. بعضې وخت کې انسان دومره ګناهونه وکړي چې د انسان ته ګناه بې اډو ګناه دا ښکاري نه. نو یاد ساتئ که ستاسو نه خطا کېږي یا ستاسو نه یو ګناه کېږي نو د هغې نه توبه وباسئ. دغه رنګې ستاسو ورونه دي داسې ورونه دي چې مثال په طور د هغوی نه ګناهونه کېږي د هغوی نه خطاګانې کېږي په هغوی باندې هم توبه وباسئ. دغه رنګې فیملی یا ممبر داسې وي چې د هغوی نه څه ګناهونه کېږي نو یاد ساتئ دا وظیفه صرف 3 ورځې ده. تاسو دا وظیفه صرف 3 ورځې وکئ بیا تاسو تماشه کوئ چې انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته د دې وظیفې په برکت باندې بخښنه کوي. دغه رنګې بعضې سړي داسې وي چې د هغوی زنانه هغوی ګناهونه کې قسمه قسمه ګناهونه کې منځونه نه کوي او دغه رنګې ډرامې ګوري فلمونه ګوري ګانې اوري د هغې په وجه باندې د هغوی په کور کې محترمو دا نحوست دا راخور شوی وي د هغې په وجه باندې هغوی ته بخښنه ونه شي پوره رمضان پکې تیر شي او بیا هم هغوی ته محترمو دا بخښنه ونه شي. بعضې ښځې داسې وي چې د هغوی خاوندان ډېر زیات بدعمله بد کرداره وي او هغوی نه منځونه کوي نه د قرآن مجید تلاوت کوي نه ذکر اذکار کوي د ډرامې ګوري فلمونه ګوري یو څه کوي بل څه کوي او دغه رنګې ګناهونه ډېر زیات کوي. نو که دغه زنانۍ دغه خپلو خاوندانو لپاره وظیفه کړي نو بلکل خاوندان مې ټیک ټاک شي او غلط څومره عادات دي دا محترم پرېږدي. دغه رنګ یو خور ده او دغه خور رور دی خو دا رور په خبره باندې پوهېږي نه نو که دا خور د وظیفه شروع کړي د رور دپاره انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده منده به وي. دغه رنګ یو بوډا سړی دی بابا دی نو بعضې بوډاګان هم مسلمان سم مسي نو څنګه وي سړی بوډا دی خو زړی ځوان دی هغه مسله نو بابا دی په ګناهونو باندې سر دی بعضې بوډاګان نن سبا ګډۍ کې غوندې نو په ګناهونو سر دی نو زوی موله وظیفه کولی شي دغه رنګې ښځې موله کولی شي او دغه رنګې انګورې موله کولی شي دغه رنګې لورې موله دا وظیفه کولی شي. نو یاد ساتئ چې څومره هلکه دي او د چا لپاره تاسو دا وظیفه کوئ نو ځان لپاره هم دا وظیفه کولی شئ او دغه رنګې د بل چا لپاره هم دا وظیفه دا کولی شئ. نو زما او ستاسو محنت او خواري به دا وي چې زموږ او ستاسو د وجې یو سړی نیکمله شي دینداره شي دا به زما او ستاسو لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي. نو یاد ساتئ چې کله تاسو دا وظیفه کوئ د هغې نه مخکې به څه نه څه صدقه دا ورکوئ چې کله تاسو صدقه ورکوئ انشاءالله العزیز الله پاک به بیا تاسو ته عمل کول محترمو دا به ډېر زیاته آسان وي. یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه کوو مکمل یقین سره مکمل اطمینان سره او دغه رنګه چې کله موږ وظیفه شروع کوو نو د هغې نه مخکې به موږ 3 پیرې درود پاک وایو یا دغه رنګې 2 پیرې یا 11 پیرې یا 21 پیرې یا 41 پیرې چې څومره تاسو ویلی شئ دغه درود شریف به موږ ووایو. بیا به د هغې نه بعد توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون
نو دا آیات مبارکه به 313 پیری وایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیری یا 7 پیری یا دغه رنګې 11 پیری درود پاک دا به ووایو. دا هم ستاسو یو وظیفه شوله. دویم وظیفه زمونږ چې کوم وظیفه ده په لومړۍ ورځ باندې موږ 313 پیری دا استغفر الله وایو. 313 پیری استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دغه رنګې په دویم ورځ باندې به موږ 413 پیری استغفر الله استغفر الله او دغه رنګې په دریم ورځ باندې به 513 پیری استغفر الله استغفر الله دا به محترمو دا وایو. بیا دغې نه بعد 100 پیری په لومړۍ ورځ باندې په دویمه باندې په درېیمه باندې یا مانعو یا مانعو یا مانعو د دې ورد دا مونږ وکړو. انشاءالله العزیز محترمو تاسو تماشه کوئ د رمضان نه مخکې به الله پاک زموږ ستاسو بهانه کړې وي او دغه رنګه چې رمضان راشي نو بالکل الله پاک به زما او ستا نه راضي وي او کامل مغفرت به الله پاک زموږ ستاسو وکړي. د دې وظیفې اجازت زمونږ ټولو ورونو ته دی ټولو خویندو ته دی خو یو ګزارش دا ده چې ویډیو سره مخکې شیر کړئ زمونږ داسې ورونه چې هغوی په ګناه کې مبتلا دي هغوی د ګناه نه منع شي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.